یو ډیره مبارکه او ډیره زیاته اسانه وظیفه ده او زمونږ په دې خوله باندې هر ټایم دا وظیفې الفاظ راځي لیکن د دې وظیفې برکت او د دې فضیلت او د دې اهمیت موږ ته پته نشته. موږ د ورځې ډېرې دغه الفاظ په دې خوله وایو لیکن دا راته پته نشته چې آیا د دې دوو ټکو هم داسې فضیلت شته، د دې دوو ټکو هم داسې یو عجیبه مقصد او حاجت د پوره کېدو لپاره کافي او شافي دي، نه چاته پته نشته. نو محترمو عزیزانو، نن مې درله یو دوه ډېر مختصر الفاظ په ژبه باندې ډېر آسان په یادولو کې ډېر مختصر د هغې یو ختم راوړی. داسې رونه خویندې هغوی دا وایي چې یاره مولوي صاحب یو داسې ختم راته وښایه چې موږ یې د یو کار دپاره شروع کړو، د اولاد د مسلو دپاره، د جابز دپاره، د ویزو دپاره، د نیشنلټي دپاره، یا د ملک دننه چې کوم دی کار روزګار خراب دی د بیمارو دپاره، د هغه ټولو مسلو نچوړ په دې وظیفه کې الله تعالی ایښودی دی. دومره ښکلې او مبارکه اسانه وظیفه ده. دا وظیفه د سورة فاتحې یو دو الفاظ دي: ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا دو الفاظ داسې مختصر دي لیکن د دې یو ډېر مبارک ختم مې درله راوړی دی. په دې کې موږ بنده څه وایو؟ ایاک نعبدو، خالص ستا عبادت کوو ای زمونږ ربه، صرف ستا عبادت کوو. د ربوبیت او د الوهیت او د دې ټول مالک لا یزال ربه تی. و ایاک نستعین، ربه ګوره چې مدد عبادت ستا کوو لیکن امداد هم ستا نه غواړو، بل څوک داسې نشته دی چې زمونږ حاجت او ضرورت پوره کړو علاوه ستا د ذات مبارک نه. نو ډېره مبارکه وظیفه ده. د هر قسم مشکل نه مشکل حاجت دپاره، د هر قسم مشکل نه مشکل مقصد دپاره یو ډېر مجرب یو ډېر بېبخا د فضایلو نه ډک آیاتونه وظیفه ده. اکابرین دا وظیفه ورکوي. دا وظیفه د 21 یعنی 41 ورځو ده، یعنی 41 دن، یعنی 41 ډیز د هغې وظیفه ده. یو دفعه څلوېښت ورځې به دا کې دا وظیفه به کې په کم ټایم کې علما فرمایي چې کله د ماخوتن مونځ وکړو کور ته به لاړ شي، په جومات کې به کښېني، ځان له به کښېني او 314 پېرې به وي: ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. مخکې وروسته دې درود شریف ووایه. نو روزانه د ماسخوتن مونځ نه پس 314 پېرې ایاک نعبد و ایاک نستعین، مخکې وروسته یې درود شریف وایه. 314 مرتبه دا وظیفه کوه او څو ورځې به کې 41 دن 41 ډیز دا به ستا د وظیفې کم مقصد دپاره کم حاجت دپاره الله تعالی به ستا تمام ضرورت پوره کړي. الله مو خوشحاله او آباد کا. څومره ملګري نوي دي وظیفه په لومبي ځل اوري، لا زمونږ چینل اسلامي نه دی سبسکرایب کړی، هغوی په خدمت کې عاجزانه سوال چې چینل سبسکرایب کړئ چې روزانه په بنیاد نوي او تازه او مقصدي ویډیوګانې وظیفې تاسو ته درځي او تاسو رونه خویند هغې نه پیدا اخلئ. الله هم خوشحاله او آباد ساته. جزاکم الله خیره.